چې ولې ما ته داسې دړکه مې راوشوه. زما زړه دومره دی جي د جړه مقام دی چې داسې یو بادر خو سړی ځان څه ساتي که نه چې یو غازي، خو لیکن هغه زما غازي غیرت هېڅ مزه ونه کړه. او په پوسټ کې مې دومره ډیوټي وکړه، ما ته هېڅ چا څه شی رانه کړ. علي امین ګنډاپور چې ډېر پښتون سړی دی، زه ستاسو په وساطت سره خپل غږ هغې ته رسول غواړم او د دې مرکز حکومت ته هم رسول غواړم چې زه کفایت الله ولې د دې نه زمان زه دې ولې داسې پرېښودم چې زما دا ماشومان بچي دي، نن سبا زه خو دیاړي هم نشم کولی چې زه په 60 سالو کې روان یم. نو تاسو راته دا ووایئ چې زه به څه کوم وروسته. یو ماشوم مې دا یو ماشوم مې دی او نورې مې جنکۍ دي. تاسو زما دا ځای ولیدو، زما سره رالی او ستاسو څه دې خدای ښه وکړي چې زما دا غږ تاسو تمام پاکستان ته ورسوئ چې ولې د دې سړي سره دغه شوي دي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گرانو کتونکو شاہد خان شاہد ما موجود مجی کمراٹ پاترات کی په کمراٹ پاتراک کې دل تمچا د ایماندارۍ ډیوټي کړې وه. یو شخصو شته خلک په دنیا شته، غازی کفایت الله کمانډر 1 دلته ډیوټي وکړله، 18 کاله سرویس یې وکړو او ایمانداري د قوم خاورې سره مینه محبت او د ایماندارۍ ډیوټي وکړه. نن هم په پاتراک کې 2 کچه کمرې کور لري. د بچو نوړې ورکه شوله. تپوس به کوو جي ګیلې شکوې ډېرې دي. موږ سره دلته یو ستونزې له راغلي وو، هغې کې میلاو شو. نو بیا وی چې زما غږ به نړۍ ته رسې، زما سې ګیلې معنی دي، دوی سره به خبرې اترې. 85,000 روپۍ مرله ده او لومبې د انتقال وکړي، قبضه دې والي، د هغې له پس راته پیمنټ وکړي. قدرمنو ولاړ یم په نوخار کې احمد کالونۍ. د احمد کالونۍ نمبر یې به تاسو ته په سکرین ښکاري جي. مناسب ریټ دی 85,000 روپۍ مرله، هغه هم انتقالي ځمکه. دا اوس نمبر ډایل کې او د علمګیر بھائی سره رابطه وکړي. ارزانه ځمکه په 85,000 روپۍ باندې مرله ترلاسه کوي. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. څنګه خیر دی جی؟ په خیر راغلی. ستاسو سروس پولیس ډپارټمنټ سره دی او نامه کمانډر د، نو دا لقب درته څنګه میلاو شوی؟ دا جی دلته د سپیشل پولیس فورس جوړ شو. د دې نورو پولیسو نه هټ کر دا سپیشل پولیس فورس ملک نوید او وزیر اعلی حیدر هوتي په وخت کې د هغې په وختو کې جوړ شو. نو چې جوړ شو نو هغې زه د دې فورس کمانډر جوړ کړم. دا سره څه کارنامه کړې وه دا کمانډر کړې؟ کارنامې چې زما داسې وي چې هغه لکه الحمدلله د ډي پي او خورشید بدل مې واخیست، د خپل سپایي بدل مې اخیستی دی، د خپل سکاوټ زما یو سپایي مړو د هغه بدل مې اخیستی دی، د خپل د ایکس سروسمین چې هغه د آرمي نه ریټایر او انسپکټرانو د هغو بدل مې اخیستی دی. باقاعده په هر څه په زما په ریکارډ دي جي. بس بھائی صاحب شهید بھائی ما په ایماندارۍ په پولیس فورس کې خپله ډیوټي ډېره په بهادرۍ کړله. تاسو رالی، زما دا کور هم تاسو ولیده، زما دا عجزي هم تاسو ولیده او ما ډېره په ایماندارۍ ډیوټي کړله. خو زه جي افسوس دا کومه چې په 2009 کې زه ټیرریسټ ونیومه. په ایماندارۍ ډیوټي مې په خپل د آرمي پاک آرمي سره هم کړله، خپل د پولیس فورس سره مې هم کړله. د بیمانۍ ډیوټي مې نه ده کړې، د غلا ډیوټي مې نه ده کړې جي. او په دې کې هم درته دا قسم خورم چې ما د حرامو 1 روپۍ نه ده اخیستې. د حرامو 1 روپۍ که په ما چا ثابت کړه، تاسو راغلی زما دا کور نمس کرنشاډې والی، دا به مو د نړۍ ته ورسوئ. خو افسوس خبره دا ده چې څومره بهادري مې وکړه، په هغې کې ګیر شوم، 2 ډزه پکې ولګېدم او بیا 35 ورځې بعد راووتم جي. چا ګیر کړی؟ زه د ټیرریسټو ګیر کړم، دهشتګردو. او هغې په میدان کې 35 ورځې زه ساتلی وم، 2 کسان یې زما نه حلال کړه جي. زه پکې 2 ډزه ولګېدم. 35 ورځې بعد الله تعالی فتح راکړه او ملک نوید زموږ جرنل او برګیډیر نادرزیب په بالاحصار کې هغې اپریشن شروع کړو. د الله په فضل او په رحم باندې زه راووتم او بیا مې خپل د ایماندارۍ ډیوټي سنبال کړه. میلمانه به مې هم ډېر راتله. خو افسوس خبره دا ده چې بیا کله هغه ډي پي او خورشید موږ د هغې د بدل دپاره تللي وو، بدل هم وانخیستو، په خپله پکې ګیر شو پکې. خو چې بیا الله تعالی راویستم جي د هغې نه هټ کر
دا خپل ډي پی او د خپل آرمي د سپایانو د خپل لیوي د سپایانو او د خپل پولیسو بدلې مې داسې واغېستې او د خپلو مشرانو سپینګیرو چې کم چا وجلي وو د هغې بدلې مې داسې واغېستې چې هغه مې ټولې دنیا ته ښکاره کړه. ما سره صدارتي واډونه شته جي 2 پیرې مې صدارتي واډ اخیستی دی. خو افسوس خبره دا ده چې په پاکستان کې روغ سړی نه چلېږي جي. اوس هم زه دا ناست یم زما نه ماشومان بچي دي زما پنشن نشته. دا زما د خټو ګټو کچک کور دی. پنشن څه شو؟ بس جي نه پوهېږم نو منډې تړلې دي والې منډې تړلې چې دا کیس سټارټ کړی دی په هغې کې کیس چلیږي او زو راځو کله د کور والا ګاڼه خرڅو کله د یو نه قرضه راخله کله د بل نه قرضه راخله. زه دې ته حیران یم چې په پاکستان کې د نرتوب ډیوټي څوک وکړي نو هغې ته بیا هغه وسیله نه میلاویږي. نو زه دا پر زور مطالبه خپل آی جي پي صاحب ته هم کومه اخترایات ګنډاپور الله دې ژوندی لري الله دې وله نور هم عزت ورکړي او زه د دې نه بیا هټ کر علي امین ګنډاپور چې ډېر پښتون سړی دی زه ستاسو په وساطت سره خپل غږ هغې ته رسول غواړم او د دې مرکز حکومت ته هم رسول غواړم چې زه کفایت الله ولې د دې نه زمان زه دې ولې داسې پرېښودم چې زما دا ماشومان بچي دي نن سبا زه خو دیاړي هم نشم کولی چې زه په 60 سالو کې روان یم. نو تاسو راته دا ووایئ چې زه به څه کوم وروسته یو ماشوم مې دا یو ماشوم مې دی او نورې مې جنکۍ دي. تاسو زما دا ځای ولیدو زما سره رالی او تاسو څه دي خدای ښه وکړي چې زما دا غږ تاسو تمام پاکستان ته ورسوئ چې ولې د دې سړي سره دغه شوي دي. کوم افسران چې ما په دې میډیا یې نو ما به ټول پیژني. اختریات صاحب ما داسې پیژني لکه څنګه چې زه تا پیژنم. دغسې مې نعیم خان پیژني هغه زما هغه ډاکومنټ مې هم درکړي. داسې مې ملک نوید خان پیژني جي داسې مې اکبر هوتي پیژني زما جرنیل پاتې شوی دی جي ښه افسران دي بهادران دې ټولو سره د تعلق ټولو سره مې تعلق دی جي. فیاض احمد خان تورو حیدر وجه څه ده څه وجه هېڅ په پته نه پوهېږم جي چې منډې تړلې دي مو والې منډې تړلې مې موالې امید دې شته چې وبشي. نو بس د الله نه به امید کوو او د ګنډاپور صاحب ته علي امین ګنډاپور نه به توقع ساتو. الله دې وله زندګي ډېره ورکړي ځکه چې دې بله ورځ زمونږ هغه مړو له هم 1 کروڑ 20 لاک روپۍ کړي دي. خدای پاک دې وزیر اعظم کی الله تعالی دې دله ډېره غټه وسیله ورکړي ولې چې زمانه مخکې دغه خلک خو ځکه چې هغه خو ډېر شهدا شوي او ډېر د جړا مقامو. نو د علي امین ګنډاپور ته زمونږ د زړه دوا کوي چې دغه خلکو ته یې دا دغه وکړو که زمونږ دا ونه شي هېڅ خبره نه ده. خو لکه نه زه خپله ګیله شکوا هغې دپاره پیش کومه هغه ته کومه او زمونږ اختریات ګنډاپور اختریات خان ګنډاپور زما ډي آی جي هم 2 پیرې پاتې دی جي په ملکان رنج کې. نو زه ټولو ته دا سوال کوم چې زه د خدای عاجز یم او د خانه کعبې رب سره ستاسو ملاقات په ورځ د قیامت کېږي. زما به لاس یو ستاسو به ګریواني زه به دا ووایم خپل حق به غواړم خپل حق به غواړم چې دا زما ماشومان دي د دوی خو څه وسیله نور نشته زما خو غټ بچي نشته جي دا ماشومان مې دي او په پورس کې داخل شوی ما نامې ګرامې کارنامې مې کړي 2 پیرې مې سره صدارتي واډه اخیستی د هغې تصویران به هم تاسو دې سره ولګوئ تاسو ته پته ولګي. خپل د آرمي سره مې هم ډیوټي کړله بیماني مې نه ده کړې. خپل د آی اس آی سره مې هم ډیوټي کړله بیماني مې نه ده کړې. خپل د پولیس سره مې ډیوټي کړله بیماني مې نه ده کړې. چې کوم ځای کې که زما مشر یې که سپینګیری دی ما به خپل مشر پرېښی نه ما به هغه ځای ته رسولی او اوس هم د لګیا یم د پاکستان د خاورې دپاره قرباني ورکوم چې زما سر غواړي زما اینه غواړي زما دا بچي هم ترې قربان دي. افسوس دا دی چې ولې ما ته داسې دړکه مې راوشوه. زما زړه دومره دی جي د جړا مقام دی چې داسې یو بادر خو سړی ځان څه ساتي که نه چې یو غازي خو لیکن هغه زما غازي غیرت هېڅ مزه ونه کړه او په پوسټ کې مې دومره ډیوټي وکړه ما ته هېڅ چا څه شی رانه کړ بغیر د معصوم جان ساري نه. الله دې چې چېرته وي الله دې کامیاب ساتي او ملک نوید صاحب او فیاض احمد خان تورو اکبر هوتي دي ماله خپل په ځای باندې خو هغه په وخت کې زه ریټایر نوم جي ماله چې کوم ایوارډونه کړي د هغې زه مشکور یم. چېرته چې الله تعالی دې ښاد او آباد ساتي الله تعالی دې د هغو په بچو رحم وکړي. خو زه به دا ویم چې د اوسني حکومت نه به زه به د الله تعالی په حضور کې دا ویم چې زه یو غازي یم جي
یا الله زه یو غازي یم، ما خو ډیوټي کړله تا لیدلی ما افسر ته به زه ځان څه شو کومه تا لیدلی ما. نو زه په دې باندې دا یو افسوس کوم چې زما سره دومره زیاتیا ولې وشوي او نه مې دیو راغواړي. الان کې د هغې نه هټ کر ما خپل د تړ زامنو خپله د تاڼې ځمکه هم دیو له ورکړله. که د هغې مې هم 1 روپۍ اخیستي نو په ما دې ښځه طلاقوي د دې حده پورې. خو افسوس خبره دا کومه چې زه خو چا نه سوال نشم کولی. ما خو ډېره د عزت زندګي تېره کړ، زما بچي اوس ماشومان دي. خو افسوس خبره دا ده چې زه الیمین ګنډاپور ته پنشن دپاره هغه ته او اخترایات زما ایجي KPK اخترایات ګنډاپور ته پر زور مطالبه کوم چې د الله د رضا دپاره په ما رحم وکئ. او که چېرې تاسو داسې ونه کوئ ما خو به الله ساتي، رزق خو مال الله راکوي، خو په ورځ د قیامت به زما لاس یې ستاسو به ګریواني پاکستان د حکومت نه دا حکم. نو په اخره کې به زه ویم چې الیمین ګنډاپور زنده‌باد، پاکستان پاینده‌باد. ودرېږه مزه قدرمنو په دې چم کې چا ایمانداري کړې او د خاورې دپاره منډې ترړې والې وې، د خاورې خدمت یې کړی و. په کار کردګۍ خو دې ایواډونه ورکړل، انعامات دې ورکړل، خو نن دې چې ضعیفه شو او ریټایرمنټ یې واغستو نو تا ته پنشن ودرو. دا یې وړوکی بچی دی جي، ګیلې لري، معنی لري، شکوې لري، خپم دی ځکه چې 18 کاله سرویس وکړو حکومت وخت لا منډې ترړې واله او دغه دعوې هم کوي چې ایمانداري مې کړې او بیا په پاترا کې 2 کمرې کچا کور لري. نن د پنشن دپاره منډې ترړې وي، ما ته لګیا و چې د کور د ښځې کالي مې خرڅ کړو، کیسونه مې موکللو، د هغې باوجود هم منډې ترړې وه. نو ما یې دغه انعامات چې چا درکړي وو هغې ته هم ورشوي، در په در ټکري شوم، خو مجبوره شوم چې نن خپل غږ د میډیا د لارې ورسوم. قدرمنو دا له د ورور درد او په سوشل میډیا د لارې مې دغه بالا افسرانو ته ضرور رسو. ستاسو د موبایل نمبر؟ زما موبایل نمبر جی 0345 95 31 637. بل نمبر جی 0345 95 33 100. قدرمنو دا د مشکلات دی او دا د واړه واړه بچي دي. موږ هم غوښتنه کوو کم بالا افسران دغه پروګرام ګوري نو د دا غم د خپل غم وګڼي، ځکه که نن په ده نو سبا به په یو بل افسر هم راشي د ده د بچو دغه د خولې نه شوکېدلې نوړۍ د ده ته واپس کړي، د ده پنشن د ده حق دی او انکوایري دې پکې وکړي چې ولې ودرولې ده ته د خپل انصاف ورکړي. دا د ده د بچو حق دی. د دې سره خپله خپرونه سرته رسوم. د الله په امان.